بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم ګران اوردونکو د اف ام 93 ریډیو دلبر غږ د خالد منصور ما پروګرام نیوز راوند اپ په پروګرام کې را سره د نو کله پښنت لبخان شرپه هم موجود دي لبخان پروګرام کې تر کلی وایم ډیر زیاته مننه تا خو مو ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه ویکند څنګه تیر شو خو یخ یخ او یخ سره سره چې بیا د ګرم کبانی او بیا سوپ وی او بیا کباب وی کوم ځای کې دا په بازار کې خرڅي کنه او نو دا چې ډیر زبردست سلوات ته په سایبریا کې ته د جرسه ته ورته دغه ته ګرداسونه نو ستا شان غره چې ته پکیم ځان ته شپې لګې نه سیټر چولې دی او لکه عمر تم ګور او بیا دغه تم ګور والله مونږ زه دا کار کوم چې عمر ته ګور ته دغه ته ګور نو ځوانانو خو یخني کې بیا صحیح ده څنګه چې لفن پروګرام به شروع کوو بد نوې کال شروع کیږي 24 ختميږي کنه ډیر په دغه باندې رانو لکه دا مونږ چې اخیری خبره مونږ دې څه خوشاله وکړو نور خو د 2024 سال چې کم دی نو د ترهګریم تیر شو د بدامنیم تیر شو د ګرانیم تیر شو د لاقانونیت هم تیر شو درنوم تیر شو نو ډیر کاپی احتجاجونه پکې شو او تر اوسه هم پکې مشرونه دي په 24 کې نو مونږ چې په 25 کې مونږ د خپل مشر ملوجي چې د صوبر لګه په سم کې الفخان صوبه کې څه چل دی صوبه کې دی وخت کې ګرانی ده کم چې د صوبایي حکومت دغه لاندې راځي نه ولې په اسلام آباد کې ګرانی نشته نه په پنجاب کې وګورو پنجاب کې ترقی ده دلته کې روزګار نشته خلک بهر روان دي دلته دې صوبه کې بدامنی ده کله کې 2.0 کسان چې دینو د ایران په بارډر باندې گرفتار کړل شو 2.0 کسان دا کومې صوبې صبر وکړه په سلور کال کې او په دې کې لزرا کسان چې دینو دا په دې کال کې د ایران په بارډر په 2024 کې 10000 کسان صدپا ساده د ایران په بارډر باندې گرفتار کړي شو چې دا په غیر قانوني توګه باندې یورپ ته تلل تیر ورځ چې په یونان کې کومه کشته اوړېدلې ده او په هغه کې سلويخت نه زیات کسان په حق باندې رسیدلي دي پاکستانیانو نو دا ټول خلک چې دینو په دې کې اکثریت د پنجاب دی دا مې صرف ستاسو اطلاع لپاره ده سلور کال ته لاړې ما 2024 خبره مې توکړه کنه چې لزرا د پاسه لزرا کسان د ایران په بارډر باندې گرفتار شوی دي او دا پنجاب سره د دوی اکثریت دي ته سمګلینګ د انساني سمګلینګ کنه چې دوی دا ته چې راکال ته کې د شاتو د پوی ولید نو ما چې لکال ته کې دغال دي دلته بدامنی ده کنه چې کله دلته بدامنی وي او بیا بدامنی د قابو کولو لپاره حکومت منتخب نمایندگانو وزیرانو وزیرالا اسی اقدام نه پورته کوي نو زمونږ د 2024 چې کوم د انتخابي ناقص تیر شو په دې صوبه کې او نن پکې ترقې مخولید نن پکې چې کوم دنو پندونو لیدل نن پکې ناظمینو تولیدل نن پکې امپیګانو تولیدل او نن پکې چرته خخ تولیدل کړه الفخان زمونږ سکیورټي فورسز په 2024 کې 15000 اپریشنونه وکړل انټيليجنس بیس اپریشن بالکل ډي جي آی اس پی ار چې کوم او په دې کې تقریبا کم زر دهشتګرد دغه وی چې په دې کې مونږه مړ کړل او په دې کې مونږ ډېر دغه دې کې 333 چې کوم دنو مونږه پکې پوجان او شهیدان خو د دینه علاوه د پولیس فکر د دینه علاوه د عام سیویلینز چې دغه د دینه بار دی نو چې پاره تعداد ته ورسنو الله دې نه کې خدای غو دغه ته ورسیلک خالد منصور لګا صرف اخته خپل خبر جاری ساتل کته خبر چې کې کنه چې دلته دا مسلې نو ځین چې په مسلو ور سره دا ته داسې تاسو رانو کې بیا هغه خلم رو باسي خلم تاسو ری خو تاسو کې ما اصله کې کوم د څنګه چې غسړی نوم نه لمه خو چې کالو کې نه تاسو مو کې جواب یې ورکی هري نو تا کې دغه چل شتا خدای چې نن پرشي نو بار خال زسي صحت نن خدي وختي مې پروګرام کې چاکال وکړو نو یواز دی ډیر زبردست دی نو چې د رنگ روغن نم دی ګوره منن ډیر چې کوم ډیر ټیسټ پاسټه کې ښکارې کنه ټیسټ بیا را باندې څه چلو شو اره نه لاړې مې تو کړې خدای دې سم کوا او خدای دې مبي نه مارو بیا چې کوم دې ته چې بیماری نو موږ بیا اصلي خبره نه کوو زه خالد منصور په دې باندې خبره کوم 2024 لاړم 2024 کې چې موږ نه کې غلطي شي موږ چون کې په دې پښتونخوا کې نه جشن منځلي شو نه خنداګانې کولی شو نه خوشاله منځلي شو د هر طرف نه راګیریو اخوا د ایران نه راګیریو د افغانستان بارډر چې کم دنو انډیا استعمالي تا ته دا پته وی چې 2006 والا د 2021 پورې انډیا په افغانستان کې $3 بلین دا انویسټمنټ کو
دا انویسټمنټ د څه دپاره وکړو د دې دپاره چې دغه هغوی خو هسې انویسټمنټ نوم ورکوي خو هغه ځای کې چې کوم ترهګر دي کوم فتنة الخوارج دي هغه استعمالوي هلته کې په بلوچستان کې چې کوم دی نو دا صورتحال روان دی او موږ د پښتنو جوانانو لخوا په بلوچستان کې دي خو هغه په دې ملک دي نو هغوی له یوه ناره ورکړې ده چې ظلمو پاسې د ازادۍ چغې ووهئ په ظلمو پاسې د ازادۍ چغې ووهئ موږ یې په دې باندې اخته کړو امریکې سره خو بس کور روغ که نه هغې خو بس اوس راځي عمران خان صاحب را ازادۍ نو د امریکې نه خو ازادي بس هغه شي باندې خو کاڼې کې خو اوس د چا نه ازادي غواړو نو اوس خو هغه لګیا دي دا د رچرډ ګارنیل دی غوسه دی ډېر داسې باجیګانې دي د پی ټي آی چې هغوی ورته واده پر کړی دی بیا چې کوم دی د هغوی هغه ټویټونه چې کوم دی نو هغه په کوم انداز کې دا کېږو د ډي جي آی سپي آر دی دغه باندې تا خبر وکړم 2021 کې هغه کړی دی چې عمران خان په ضد و چې دا د 30 نه واله 45,000 پورې دا طالبان دا فتنة الخوارج چې کوم دی دا د پرېښودل او په دې پښتونخوا کې سټل کړل او بیا به هغه په خپل تقریرونو کې هغه د عموم انسانان دی او دوی لم پیسې ورکول او په دوی باندې پند دغه کول دی بیا چې افغانستان چې کوم زموږ ورونه دي هغې له شناختي کارډونه هم ورکړي دی په 2021 کې بالکل د شناختي کارډونو اعلان هم کړو چې دی له شناختي کارډونه هم ورکړي نن هغه بارډر استعمالیږي دته به خو تا ته یاد نو دته به طالبان خان وي او بیا پرویز خټک وي چې یاره موږ طالبانو له په دې پښتونخوا کې دفتر کولاو نو خالد منصور خو دلته وایي چې افغانیان چې کوم دی زموږ اسلامي ملک دی زموږ ګاونډي هېواد دی موږ چې کوم دی خو د 1979 نه والو نو موږ 47 لاک مهاجر دلته کې راغلي موږ له په خپل وړونو کې ځای ورکړی دی اوس هم دې وخت کې په پاکستان کې 35 لاک پراته دي چې کې 18 لاک دا رجسټر دي نور پکې څه په غیر قانوني توګه دي لکه موږ به اتمانزو داري کیمپ دی خډیر دی پکې په مټه کې په شپ قدر کې دي زمونږ په علاقو کې هم ډېر زیات دي موږ الحمدلله اوس هم ښه قدر کوو زمونږ پښتانه زمونږ د پښتونخوا خلک د هغوی قدر کوي ډېر خلک لاړل ته رشتې وکړلې یو بل سره خو چې موږ وګورو که نه په 1965 کې یا 71 کې چې موږ سره کوم جنګ راغلی نو هلته کې هم چې کوم دی نو موږ دوی پناه کړي او دغه ځای نه چې کوم دی نو دغه بارډر نه موږ استعمالېږو نو دې وخت کې ضرورت ته دې خبرې دی چې د آیرو چې کوم دی نو د هغه ځای نه دغه فتنة الخوارج په پاکستان باندې حملې کوي مسلسل لګیا دي حملې کوي خو الحمدلله زمونږ پوځ چې کوم دی نو ډېر زبردست جواب ورکوي علب خان پرون چې د کوم د هغوی دغه دی دا وزیر اطلاعات دی خیرالله خیرخوا وایي چېرې د پاکستان مخالف خلک چې د زموږ میلمانه دي او نو لکه د دې نه خو هغوی دا خبره بالکل کلیر کړه اوسه پورې چې کومې خبرې کېدي چې نه دا په دوی چې تېره ورځ کوم ایشتل کړي دي کومه بمباري کړې ده هغوی دا خبره کوله چې دا سیویلینز وو او دا ماشومان وو دا زنانه وې یا تر اوسه پورې د هغوی نه به دا خبره کېده چې نه دا زموږ خوره چې ده د پاکستان خلاف نه استعمالېږي نو د خیرالله خیرخوا دا بیان چې یاره دا زموږ د پاکستان مخالف خلک چې دا زموږ میلمانه دي نو دې نه خو دا کلیر کټ واضحه شوه چې او دغه خلک چې نو دا لکه دوی مني چې دا دلته کېدي خو د پاکستان او د افغانستان ګوره یو طرف ته که د جغرافیایي لحاظ سره ته ګورې نو د جغرافیایي په لحاظ باندې ته خپل ګاونډي نشي بدلولی لکه دا ستا کورنۍ چې ته به چېرې زه به د شرپونه کډه راولم او دلته تورمځی ماډل ټاون کې به ته دغه وکړې ملک چې دی نو ته خپل ګاونډي په د ملک په کچ باندې ته نشي بدلولی لومبي دویم نمبر خبره دا ده چې دلته کې ستا کوم لکه فارن پالیسي نو ته خپله پالیسي چینج کړې ګاونډي ته نشي چینج کولی ته به پالیسي چینج کړې نو د افغانستان او د پاکستان که ته وګورې نو د دوی ډېر څونه بل تجارت زمونږ او د هغوی ډېر لوی تجارت دی دا ته چې کوم بارډر یادی په دې باندې 6 ځایه ګیټ دی نو دا 6 ځایه ګیټ چې دی نو دا هم د دې خبرې دپاره دی چې یاره د هغه ځای د دې ځای تجارت به کېږي د هغه ځای بیمار چې دی نو دا دلته د پېښور په هسپتالونو کې علاج کوي هغه د ورورولۍ هغه دغه دی د هغه ځای ډېر سټوډنټان دلته کې سبق وایي د دې ځای ډېر مزدوران هلته کې مزدوري کوي نو دا ټول څیزونه چې وګورئ د خاورې د رنګ د جامه د ژبې نو د پښتونخوا سره او د بلوچستان سره چې کوم بارډر دی نو په هغه حساب باندې دا لکه تقریبا یو خلک دی یو دغه دی رشتې دی یو تعلق دی یو دغه دی نو زما نه دی خیال چې یاره لکه اول خو پکار دا دی چې افغانستان او پاکستان
په شریکه باندې کینی چې څنګه په افغانستان کې امن دی یا په افغانستان کې مسله و ټول زور پاکستان لو یا د کډوالو په صورت کې یا د ترهګرۍ په صورت کې نو اوس چې په افغانستان کې امن راغلی په کار چې امن اوس په پاکستان کې مور سره راشي دا سینې چیرې لکه هغه دغه ټپ یو دی دغه کوي ګوره د دوی یو بارډر خو د ایران سره هم دی کنه آیا دونه خلک ایران ته چرته تللی دي آیا په ایران کې دوی له هغه ریسپیکټ ورکړل شوی د سمره چې بیم نه ورکوي یا په هندستان کې لکه دوی سره نه خو صرف پاکستان د سې چې د لکه برادر اسلامي ملک ته یو بل سره د دوی هغه تړون او رشتي او هغه تعلق او تاریخ داسې دی چې دوی د یو بل نه بیلیدي نشي نو په کار د چاغي په خالد منصور دا خبره ډېرې نازکې دي کنه دی وخت نه موږ د ترقۍ خبره کولی شو نه موږ د سوکالۍ خبره کولی شو موږ نه د ګرانۍ خبره کولی شو دی وخت کې خلکو ته دا پته وی چې د افغانستان د بارډر باندې کم فتنه الخوارج دي د انډیا په ما باندې په موږ باندې مسلسل لګیا دي او حمله کوي چې کم شعوري پښتون وی اوغه نه مخرامه نه وي چې هغه دا غني چې پاکستان چې کم دي سلويخ کاله 50 کاله چې کم دي زی پړه کې وساتل ما نن اغویلم چې کم دي په دې باندې خاموش کېدل نه دي پکار د موږ د आवाज افغانستان کې موریدل کیږي نن اغویلم په دې باندې خاموش ګور ته د خیر الله دا خبر وکړه پاکستانی حکومت چې کم دي مکمل ثبوتونه ورکړل چې دلته کې کم دا زیدي بارډر دی د سره دوی تربیتی کیمپونه دي باغی کې باقاعده ټریننګ ترلاسه کوي ماشومان چې کم دی هغه له خودکش بمبار ته جوړي او هغه چې کم دی نو دهشتګردۍ طرف ترایب کوي اوس زمونږ په دې ملک کې داسې خلک ناستي چې خو زمونږ ملک ترقی کوي نو هغه په خپکیږي خو میزایل چې کم دی نو هغه لانچ کوي نو هم پیغوي خپکیږي خدا سي غټ و په درازي روزګار لپاره نو هم پیغوي خپکیږي نو نن دغه د اواز کمره زمونږ د خپل خلکو ورکړي د زیاتره چې په دې ملک چې کم دینو هغه دغه کینوزو خالد منصور میزل پورې بتاته دا خبرو کوم چې کله چنگیز خان نوسی هلاکو خان په بغداد باندې حمله وکړ په هغه ټیم کې غالبا متسم بالله د بغداد لکه د مسلمانانو امیر وو هغه چې کله هغه ځان ته مخه ته ودرو ګیره کنو هغه داسې کار وکړ چې وی ته هغه خوراک ټیمونو هغه په خپل خورین کندولي کې خوراک کوو هلاکو خانه نو او دا کوم د مسلمانانو د باچا چونو دته په غورای کې یا خیره جواهرات وته کې خو د لوغه وته په غټره کې وردا کړ وته چې ته دا خورانه وته دا څنګه خورم وته چې دا ته نه خوري نو په کار دا و چې دا پیسې دا سيزونه دا خیره جواهرات چې ته په خپل پوج باندې لګولې وي او هغه اوس ته لپاره دلته کې جنگیدلې وي د خپل قام د لپاره جنگیدلې وي دا کومي جنگلي چې تا د خپل محل نه راته وکړي نو په کار چې دا جنگلي دا د دې اوس په نتا غشي جوړ کړو تور دې ته جوړ کړو او دا تا په لکه زمو خلاف استعمال کړو نو چې تا دغه نه کول نو بس پتون دا خوري هغه ته دې په جواب کې چې دا به الله ته منظور و نو وی هلاکو خان ته په جواب کې چې تاسو روزه کوم عمل کوم نو دا به الله ته منظور وي ور اسلام د جهاد د خپل دفاع د تربیت د خو ته اسلام خولې دی اسلام موږ ته و چې تاسو د کافر په مقابله کې د دې سيزونو ځان جوګه کې ځان مضبوط کې هغه سره ځان په دغه باندې کې زه ته دې کې یو ډېر مهمه خبره کوم لفان دلته کې 19 کروڑ خلکو سره موبایل دی 19 کروڑ خلکو سره ستا موبایل دی او په دې 19 کروڑ کې 14 کروڑ خلک چې دا ډیټا استعمالوي ټیک شو ته ماته دوی چې په دې 14 کروڑ خلک و څومره خلک دا په اډوب فوټوشاپ باندې پويږي په اډوب اډیشن باندې پويږي په اي اي باندې پويږي په ارتفیشل انټيليجنس باندې په دې شنو به څومره خلک پويږي ګوره زه ته د پیغمبر اسلام د حدیث د مفهوم ګوره کنه چې دجال سره په یو لاس کې جنت او په یو لاس کې به وسره جهنم لکه یو طرف ته به اخل کو ته به داسې زونه داسې خي نو ته چې د موجوده وخت وګورنه خو چې د اي اي ته وګورنه به چې دا هم د قصیز دی کنه موجوده وخت چې د قام د حالات ته وګوري د بعضي خلکو چې د خبره وره کنه نو هغه د سوق د دجال سره ملګری دی او سوق چې کم دین هغه کې د ایمانی جذبه ده زه تا د خبره کوم زه تا خبره تجاري ساتي او مانه به خبره رشي دغه پسې کنه چې دا فیک نیوز چې کم دی دوی دوخی کم ترخګر دی باقاعده دغه نمونه چې کم دینو اس پی ار پریس ریلیز جاری ک هغه نمونه مخه تراله چې هغه بس نه کوله دوی وی ماشومان وجلی شي صدوخی کنه چې دلته کې دغه کسان دی ویډیو په کیم باندې ورغلی دی له داوا چې کمرانو دلته کې هغه خلکو ورکړه کم خلک چې د انډیا د پاره پدې ملکی
کار کوي نو زمونږ افغانستان چې کوم دی اوس هم زمونږ ګاونډي خیبات دی سبا هم چې کوم دی نو مونږ قدر کوو بل ورځ یې مونږ کوو په 65 کې هم کړی دی په 71 کې هم کړی دی په خو د امریکې په اټیک کړی دی خو روس په اټیک کړی دی نو دا 47 لاک خلک چې کوم دی دا مونږ په دې مونږ ول خپل جماعتونه مونږ ول خپل حجرې مونږ ول خپل ارس چې کوم دی ورکړو بیا ایران نه پرېږدي انډیا ته خوشتري نه اوی لار ده خو صرف دا 3 بلین ډالر چې کوم دی دا د 2006 نه واله 2021 پورې دا په دې دغه کې د انویست شوي دي بیا چې کله قرضې لاړه که د دې قرضې حکومت لاړه د دغه سوي عمران خان چې د زنځیرونو کړۍ ماتې کړې لکه دې خبره ته وګوره که نه چې بیا چې کوم دی نو دا 40,000 خلک ته راځي او دلته کې ته سټل کې دا به بار بار ایمل ولیم وي دا نورو کسان دا محمود خان چکزیم ویلي دا نور دا چې کوم دی نو محسن داوړ هم ویلي دي دا خبرې وختن په وختن شي نو ما هغه خلک لګیا دي چې هغه په کورما کې هم کار کوي هغه دلته کې چې کوم دل لګیا دي او دا ټارګټ کیلینګ هم روان دي د وخت کې په بارډر باندې دغه طرف نه دا کم ختیار استعمالېږي د دې مخه نیول چې کوم دی زمونږ هم ذمہواري ده او چې مونږ هم د فوج ملاتړ وکړو اولته کې افغانستان کې چې زمونږ کم رونه دي چې هغه په دې باندې اواز پورته کړي چې دلته کې دا کم ترهګر راغلي دي په دې ځای کې زمونږ د خور استعمالي زمونږ د بارډر استعمالي زمونږ د ځمکې استعمالي ضروري د افغانیان دي خو د دې خو زه ته کولو وایم چې لکه انډیا لګیا ده په بلوچستان کې هم کار کوي او دلته کې هم کار کوي دې وخت کې دا یو ډېر نازک صورتحال سره روان دي دې وخت کې د پښتنو قوم پرستو ډلو له او ورسره چې کوم دی حکومت له صوبایي حکومت له په دې باندې کار کول پکار دی لکه تو ګوره وزیر اعلی چې کوم دی په کور ما جرګه رااله او جرګه لاړه او جرګه کینی کم د جرګه هلته کې چې کوم دی لارې داري اتیا تر ورځې ورسېدي چې لارې نه کولاویږي لکه دلته کې ولا رنګ کله سور کوي چې یاره دا خو په ځمکه لانجه وه هلکه په ځمکه لانجه وه په ځمکه لانجه کې چې کوم دی نو دا دومره دا څومره ځمکه وه چې په دې باندې مري ته وګوره دغه ځای کې ایران چې کوم دی څونه سرمایه کاري کړې ده هلته یې جنډه لګولې ده هلته کې چې کومې مورچې دغه شي په 12 اکتوبر باندې چې کوم دی دا واقعه شوې ده چې په سنیانو باندې ډزو شو هغې کې چې کوم دی نو هغه ویشتل او بیا هغه خلکه چې پولیس چې کوم دی په دې کې په شپېتو کسو باندې پیار وکړو نو چې هغوی کله لاړل دغه شیعه مسلک له نو ورته چې موږ له دا شپېته کسان راکنل ته چې کوم هغه پیشوا و نو هغه ورته چې یاره دا نشو درکولی نور به درکو هغوی له بیا چې کوم دی نو سنیانو پناه ورکړې وه هغوی چې کله لاړل هغه کسان هغوی یې پرېښودل چې واپس لاړل د شپې لاړل د سنیانو ټول بازار یې وسوځو په یربو روپۍ چې کوم دی هغوی ته زیان ورسېده نن پورې صوبایي حکومت چې کوم دی څه داسې کوټلې ګامونه داسې عملي ګامونه داسې ترجیح بنیادونه ورته کتلي نه دي صرف بس دغه پریس ریلیز دی او جرګه لاړه او جرګه راله لکه خالد منصور دا ډېر غټ سوال دی چې ماشومان د جرګې نشستو او هغوی سبا بیا لکه سبا بیا جرګه ده دا تاریخ پر تاریخ دی خو بهرحال دوی وایي چې یاره معاهدې باندې 1.5 لاک په ختمېدو امکان ظاهر کړی دی ډي سي دغه ځای د ذرایو تر مخه او هغه وایي چې فریقین رضامند شوي دي چې دسخطي کوو دلته تا ته پته لګي خبره په څه باندې وه خبره صرف په دې یو خبره باندې وه چې مورچې به تاسو ختموئ دا بنکرې چې دي دا به ختموئ او ورسره کوم اسلحه چې تاسو سره ده دا اسلحه به جمع کوئ زه لبخنده خبره کوم چې دا لارې اتیا ورځې شو چې لاره بنده ده ټیک شو 3 میاشتو ته تقریبا ورنږدې ده چې لاره بنده ده 300 ماشومان زموږ په نیوز کې خبر و چې یاره 300 ماشومان په حق باندې ورسېده زموږ مشیر صحت وایي چې نه دونه خلک نه دي مړه شوي یو کس مړ شوی دی د لارې د بندیز د وجې ولې مړ شو لاره ولې نه کولاویږي آیا سرکار دومره کمزوري شو چې هغه د یو څو کسانو د لاسه څونه به یو زر کسان به یو 15,000 کسان به یو 10,000 کسان به یو لاک کسان به سرکار څه شو آیا دا سرکار د ریاست دا دومره کمزوري شو چې دې خپل ریټ نشي قایمولی او په څه باندې آیا سرکار دومره کمزوري شو چې هغه به لګي کېږي خلکو ته وایي چېرې مال اسلحه راکړي ډي پي او صاحب اوس خلکو ته وایي چېرې تاسو مهرباني وکړئ هوایي فایرنګ مه کوئ دا ښه خبر نه ته دلته بیا ناسته دی د ایسچوګان دلته ناسته دی دا تاڼې د څه لپاره جوړې کړي دي بیا زه دا ټیکس ته خبرې ورکوم هر سړی به بیا خپل ټوپک او کوتک راولي او سړی به خپل قانون او خپل لار به وي خالد منصور دې ته زه یو خبره کوم چې دا نه د پیسخمي دغه فوج دی چې مشري کوله نه د باجوا دغه دی بل ډي جي اس پی آر ډېر کلیر کټ ورته وي چې موږ نه د یو پارټۍ ماتخ یو نه موږ د یو پارټۍ د موږ اداره یو د قوم فوج یو موږ به حکومت سره ضرور چلو نن د چې کوم دی نو صوبایي حکومت وایي چې یا خو یا نه موږ له دې اډر راکړي موږ د اډر پابند یو
نو دلته کې وزیر اعلی چې کوم دی په دې باندې وایم هیڅ قسمه اکشن نه اخلي کنه چې څه مطلب دی پکې دلته کې چې دا وسلې خبره کیږي ډي سی ولا بریفینګ ورکو کوم پی سی چلته جوړه شوی و هغه ورته چې مونږ ورته چې تاسو لیک دا نارمل وسله چې کومه ده نو دا استعمالوي کنه لایټ نو لایټ هیوی ویپن استعمال نو الته یو مشر پکې یو سیاسي مشر ناست هغه چې ما ورته چیرې دی لایټ نه څه مطلب نه هغه ورته چې دا تمانچه او ټوپک نه میزایل مې استعمالوي نور دا لاکټرانچر او دا چې کوم دین دا خیر د استعمالوي خیران شم وی غوي سره میزایل دی غوي سره کوم وسله راغلی ده کنه د کم ځای نه راغلی بل دا کوم مورچې چې جوړې کړې دي نو هغه مورچو باندې بارودم اثر نه کوي بنکر کنه دا ګوره په زما په ملک داسې یو دغه کیږي او دې ته کتن کیږي نو دا د ادارو د صوبایي حکومت دا 12 کال شو په دې 12 کال کې چې کوم نو دغه ځای ته کې څه مقصد دی دا ډیره غټه خبره ده دلته کې خو دوه درې خبرې الف خان یو خپل ته کې چې څنګه په نور وطن کې مدنیات او سيزونه دي دغه سدي یو خبردام دي چې د قازقستان آذربایجان او د پاکستان ترمنځ لکه ریلوی ټریک یو خبر مې د نظر تیر شو چې ریلوی ټریک جوړیږي دغه د بندولو په خو ټول خبره چې د الف خان داسته معیشت ده ورته دا ټول جنگ چې دی کنه دا صرف او صرف دا د ډالرو جنگ دا د بارودو جنگ دا دغه دا وار اکانومي ده دا ټوله مسله چې دا صرف او صرف ستا معیشت ده نه زما معیشت ته دغه ده کنه دلته کې زما معیشت خکېدی بشي کنه دا ما د بارډر په دې باندې توجه دغه زین معیشت سره چې کوم نه بدمنی دغه زین په ما باندې د افغانستان نه یا انډیا چې کوم ځای استعمالي کنه ما ورته ته پویم کنه لکه شانتي چې ته په قلار شنو ته په خبره پوه شي الف خان د روزګار د پاره د معیشت لپاره د دنیا سره د یو قدم باندې په بل قدم د تلو لپاره د ټول نه زیات ضروری سیس څه دی د ټول نه زیات ضروری سیس امن دی چې د امن ماحول وینو دا ټولې خبرې به وي چې د امن ماحول نینو دا ټولې خبرې به د کم ځای نه دغه ځای به موږ له استعماليږي کنه دغه ځای چې کم دی خو پوره استعماليږي خو دې مخه به سوق نیسی د دې مخه نیول د چا ده نو ته چپ کېږي نو خاصه شابه نو ته خبره تاوی کنه دونه وخت نشته کنه دونه وګړه کې خبره بلندو کې ما سره خبره ختمه ومړه ته دا سی وګړه کې ماته نه نو ته بلندو څه خبره بلندو کې درجه کار د چاري دلته کې کم ځای کې په دغه ځای کې سرکار څوک دی دا وای دی خلکو ته وای کنه ودلته شهباز شریف ته غره واستل پکار دي نو ټیک ته کنه شهباز نو بس شهباز شریف نه ګیلو کا ګوره مون خدای چې د چا په لاس کې دلته کې د چا سره اختیار دی په لاس کې د چا واګي دي هغه خلک تر دا نه په دې د خاموشه پاتې شل د اختیار د چا دی کم ځای کې دې صوبه کې په دې صوبه کې د علي امین ګنډاپور سره هغه چیف ایگزیکټیو دی دا اختیار دی په کار دی چې هغه راپاسې وغه د خبرې غمو کې نن د قومي د صوبایي اسمبلی ما پرونه یو خبره وکړه ما د صوبایي اسمبلی په اجلاس کې نن داسې کار شوی دی چې اپوزیشن او حکومت ټول په شریکه باندې ویلي چې موږ په ځم ازلو کې کوم زمو قبایلی ازلا چې په دې کې موږ فوجي اپریشن مخالفت کوو دا امن امان په حواله سره نه دا و چې دلته کې چې په دغه کې د فوجي اپریشن شو دا دغه بار چې کم دي دا مطالبه کوي چې دلته کې فوجي اپریشن پکار دی فوجیان پکار دي زاریان دي اوس هغه منظور پښتين څه شو خیبر پختونخوا حکومت او وزیر اعلی به دا فیصله کوي چې اپریشن نو بیا به دا خلک عمرې لارې بند دي اتیار وځو شولې نو دې قاتل چې کم دي دا وزیر اعلی دی او دا صوبایي حکومت دی هلته کې خلک چغي وخی چې فوجي اپریشن پکار دي زاریان دي چې هغه په خیبر کې کوم جرګه شي و چې 2200 کیلومتر دا بارډر چې کم دي هغه کولو کې چې د دې ځای پوجوزي دلته کې دا غوښتنه کې ګوره د پوج نه بغیر موږ نشو شل کولی خو با یو بل خبره بار اورم کنه غالي منصور مخکې بلاړ شو په دې باندې به خبره کوو ولې چې 2024 کې کوم دي زموږ ډېر ګډ وډ تیر شو خو دلته کې دا وي 2024 کې دا خبره موږ ډېرې وره دي چې موږ له وفا خپل حق نه راکړي زه خو هم دا حق نه دی دا وفا جمع کی چې خزانه خو سم تشه ده کنه دوی د خوراکونه مم زرمو ټوله زما په موږ یې خو نه لګي کنه پیسې دی راځي او د داري نن سکندر شریف په خپل تقریر کې ویل چې 900 اربه چې کومه ده صوبه قرضدار شو مزید په دې کال کې 900 نو ست وفاق ول د نور مقور کې دا کم خلک چې زما دغه ګوري کنه دوی دا ټلیفون کوي نو دوی ته زه دا وایم چې دې ګارانټي و مال تاسو راکوي چې وفاق په دې لاخ ورکی خو دوی به لګي پس دوی څه پروجیکټ نشته ورن اته تھرد پریس کانفرنس کړه غوي چې 900 ارب روپے چې دا دوی غبن کړل 900 ارب روپے چې دا دوی غبن کړل اته تھرد وایي او باقي وزیر اطلاعات
او د بل چې کوم د حکومت اډټ ریپورت راغلی نو په هغې کې 80 ارب روپۍ دي. په دې صوبایي حکومت اوس زمونږ اعتماد ختم دی. دلته کې اوس دلته کې چې پیسې ورکې هغه لګي نه کنه، په قوم نه لګي، په ترقۍ نه لګي، په اسکول نه لګي، په سړک نه لګي، په هسپتال کې نه لګي، پیسې راځي. نو موږ وفاقي حکومت ته چې تاسو زمونږ امانت ته کېږده، خلکو کې به انشاءالله پوهه راځي. یو ورځ به چې کوم دی درېم پیرې تیندکو خوړه، په څلورمه پیره به خلک تیندک نه خوري، لږ شانتې به پکې سوچ سمجھ راځي. نو بیا لکه خزانه خو لکه دی وخت کې دا 3200 ارب ته به دی په 2028 کې خو چې کومه سلسله کې روانه ده ځایمه چې دا 3500 نه موړي دا صوبه چې کوم دی چې ما تا ته په 87 ارب کې صوبه قرضدارې پرېښې وه. او هغه دغه تاړ وایي چې یاره دی کې اکثریت پیسې چې دا د فیک نیوز په خبرو لکه سوشل میډیا ته دغه شوي دي. نو 35 هزار روپۍ 40 پې ورکولې چې سره په لبخان پسې کنځلې کوې، بل پسې کنځلې کوي، بل پسې کنځلې کوي. دا دونه تنګ کې چې دوی دا ګوره زه د دې وخت کې دا NP شوه، قومي وطن پارټي شوه، جماعت اسلامي خو سره لږ بیا هم په لین باندې روانه ده، کله صفت کوي کله دغه کوي. اوس مولانا صاحب هم پیش شو، کله صفت کوي کله ته دې خوا راشي. ګینې دوی دې پارټو چې کوم دی که نه یو مسلم لیگ نون ورسره لږه مقابله وکړله د هغې سوشل میډیا او دغه شانتې لکه دغه د پیپل پارټي ده نو هغوی په خپل لین روان دي او د هغوی په سیاست کې چې کوم دی نو شایستګي او دغه ده. نو دوی به خپل غورې موقع به هم خالد منصور هم نشو وړاندې کولی، خپل ترقیاتي پراجیکټ به هم نشو کولی. هغوی پې دومره کنځلې وکړلې که نه چې هغه وایي دا پاکې نه پلیته ښه ده بس شی به ډیلیټ. زه تاته یو خبر وکړم لکه په 2024 دا ختم شو که نه، نو په دې کې د نور کلونو په نسبت ترسیلات زر چې نو په دې کې 31% اضافه شوی ده. 31% پکې دا خلک پیښ شو. دا زمونږ دا د مسافرو چې کوم دی نو دا ډېر غټ دغه دی چې دغه بیانیې خو مسترد کړله په دغه میاشت کې دی. راتلونکي میاشت کې به ګورو چې څه کېږي. خو زه هسې خالد منصوره 2024 را روان دی، زه هسې وایم دی 24 تېر شو 25 را روان دی که نه. نو زه هسې یو څو خبرې کوم چې د PTI دپاره خو داسې 25 را روان دی چې 2025 کې به دوی له باقي چې کوم دی نو څه فیصلې کول وي نو هغې کې به چې کوم دی نو د عمران خان به رخایي شي. ګینې په 2025 په هم تېر شو 26 به راشي خو ژوندي وو نو دی به هم په دغه جیل کې دا کومه رویه چې دوی روانه کړې ده هغې کې دا بد کلامي، دا بد زباني، دا په کوم انداز کې چې دوی لګیا دي او کوم چې سبا له امن معاهده باندې دستخط وشو په کورم کې الله دې کي چې سبا پیو شي او دغه لارې کولو شي. دغه شانتې دا زهریله بیانونه چې دوی کوم ورکوي نو چې دی نه دغه کړی په 2025 کې که نه نو دا هم د عمران خان دپاره چې کومه ده دغه ده. بل په دې پارټۍ کې دننه ډړهبندۍ دي، دونه ګروپونه دي چې د دوی پالیسي واضحه نه ده چې یاره کم بیان سره موږ مخکې لاړ شو، کم بیان چې کم دی نو هغه ټیک دی نو دا به دوی ځان له ټیک کوي او دوی به یو دغه باندې کېږي. بل دریم چې کم دی که نه لکه د عمران خان خاندان چې کم دی اوس خلکه د بشرا بیبي ومني، د علیما خان ومني، دوی خو تر څو د دې سیاست نه خوا کړي نه وي که نه او ورسره چې کوم دی نو دا مشران یې نه دغه کړي دا هم په 2025 کې به دوی په دې باندې نظر ساتي. او بل دا ده چې د عمران خان رخایي چې کومه ده د وکیلانو سره تړلې ده. ته ما ته ده ووایه چې کوم وکیل په دې باندې اوس بیان ورکړي چې موږ عدالت ته لاړو، موږ عمران خان له لاړو، عمران خان سره مشوره وکړله. آیا عمران خان دروازې چې کوم دی وکیلانو ته کولو دي؟ خو نه دي کولو. وکیلانو سره مشوره کیږي خو نه. نن چې کوم دی نو یو وکیل سلمان صفدر یو میډیا سره خبرې کوي او وایي چې عمران خان 10 کاله قید شي نو زه په 10 سکنډه کې روباسم. نو ظالمه چې په 10 سکنډه کې روباسي نو زمونږ خو په دلته کې دا صوبه تباه او برباد کړل. یو کال شو نو خو مخکې به دې ریستو که نه چې تی په دې کې روباسي خو لږ کار وله وکړه که نه. نو عدالت ته هغوی ځي نه، عدالت کې هغه پیش کېږي نه. دې وخت کې دا واضحه نه ده عمران خان راویستل چې کم دی د دې پارټۍ مقصد دی نه دا کم چې بهر دي هغوی په خپلو مفاداتو کې لګیا دي او دلته کې چې کم دی د وکیلانو لري زور ورکړي که نه دونه فنډینګ وکیلانو ته کېږي. 2 تاریخ باندې د دې بیا د مذاکراتي کمیټې میټینګ دی ټیک شو او هغې 2 مطالبې مخې ته راوړې. یو مطالبه د 9 مې او د 26 مې واقعاتو تحقیقات لپاره جوډیشل کمیشن جوړولو او دویمه مطالبه چې د تحریک انصاف چې کوم کسان په کارکنان په جیلونو کې دي هغې د لکه رهایی کړي شي. نو دې کې خدای عمران خان صاحب د رهایی څه خبره نشته، د هغې خو همدغه خبره کوي چې هغه به د عین او د قانون کوم د رهایي خبره چې چا رهایي د سیاسي قیدیان د رهایي کړي چې بې بدي به بیا به دی نه پکې سرپرست دی. سوال نه پیدا کېږي چې پکې نه وي بدي باندې هغه پکې سرپرست دی څنګه هغه وباسي. ته په جیل کې نور هم دغه کیس تم جوړې دغه پارټۍ مشرانو سره تم کمپرومایز شوي خبره ترې دی وسره کړي چې نه الیمین ګنډاپور وباسي
نه چې کوم دی د عمر ایوب د ذخیره بیانونه ورکوي اول ته بیا دغه نی زه دې وخت کې ګوره ورګه زما ته بل یو خبره تیر ورځ وزیر اعظم صاحب دغه اجلاس راغوښتی و د پاور انرژي هغه کې دا ویل چې لکه د ګیس د لوډ شیډینګ چې دا بالکل نه منم نو هغه ته چې د ګیس لوډ شیډینګ هونیشته د 5 بجو نه واخله تر د 10 بجو پورې بلا تعطل کورونو ته ګیس ملاويږي تاسو کوي نه دا وزیر اعظم صاحب ته چې هغه ته خبره دروغجن دي کنه ما په بیروکراټوم پی دی ولته کې سیاستدانان چې کم دی خو غ کولی شي نه وي خپل اغلاګانی دي چې په وبلم بیږي چې څنګه دی بجلی لکه ستا پیداوار څومره دی دغه په دوی سي زیاته بجلی پیدا کوي او ورکه دغه سي ګیسم دی د دې خپل هغه کومه څنګه چې د بجلی لپاره میگا واټ یو اصطلاح استعماليږي کنه دغه سي د دې لپاره ام ام بي اف ډي اف او دا سي د دې لپاره یو اصطلاح استعماليږي نو پاره کې دا سي چې خیبر پختونخوا کې 550 ام ام بي ګیس پیدا کیږي او د پختونخوا ضرورت چې دی نو 24/7 چې تور لورکې نو اغوي 200 ام ام بي دغه استعمالي نو دا 350 ام ام بي چې دا مونږه وفاق لورکو او دا آئین دا ارټیکل د شق د 158 لاندې دا آئین وي چې په کوم ځای کې وسایل قدرتي وسایل را دغه شي نو په هغه باندې به لومبي حق د هغه علاقې وي چې بیا د غوینه زیاتی شنو بیا په دغه صوبې وي او پس دغه نو بیا د ملک وي نو په دغه حساب باندې چې تو ګورو نو اول لکه زمونږ د صوبې حق دی ګیس مونږ ته نشته دی دا د توې چې را ګیس لوډ شیډینګ خو درس کې شروع دی خود بل خبره پکې الف خان دا غینه خطرناک خبره پکې دا په پیښور کې پکې خلک په احتجاج دي دلته کې عموم دا خلک په پکې په احتجاج شي چې تاسو 13 میاشت ستاره کور بل 2000 روپے راغلو ناغه به دا پرنه د خیر سره شپږ زره راځي نو ما چې ته په دې باندې خبر کوم نو ما خلکو ته میټر د کټکول چل خو دلې هیڅ قسم خبر نشته خو زه هم 2025 را روان دي بیا به 2025 ل راځو او په 2025 کې چې سالګرام دم دلته به کې کټکو وزه ته دا وایم نه سو پیرولی ډیر کتون کې اوري کنه وي زه به موږ د ستړې دون نه یادېږي چې یو پکې به کې کروڑي خو بس پرېګ دا زه دا وایم چې کلم آی ایم اف سره واچي آی ایم اف تدوی کم بیانونه روان دي کله چې کم دینو جټګړنیل راشي کله د میزایل خبر راشي او چې کم دینو مینتونه کیږي جړاګانې کیږي چې اټرما ته یو ټویټ وکا د ستادي ټویټ سره چې کم دینو مونږ غټیږو کار کیږي کنه نو دوی ته دا وایم چې په 2025 کې نه په ټویټونو کار کیږي او نه چې کم دینو په دې ډرامو باندې کار کیږي چې دوی یو لابي جوړه کړې ده د بخر نه یو لابي جوړه په دې ملک چې کم دی ګوره الته چې کم د فتنه الخوارج هغه کاروایو ته دیوم بهتره کاروي یا په پاکستان باندې حمله شو اله پوجان چې کم دینو شهیدان شو دی ول کم نمونه ورکی پولیس چې کم دی شهیدان شو خالد منصور چې کله د دوی دا خبر اورم نو زم دوی کې مسلمانی سره شته دي نه دا د مسلمانۍ په لار تللی دی بیا دغه نه پات چې کم دینو پاکستانیان به دوی ته بیا ډیر روستو ومو پاکستانیان هم د سره دینه نو دې ته برازي بل هغه کس سملیته لګل چې هغه د ځانم ته پوس کولی شي د قامم ته پوس کولی شي دا وزیر اعلی نه د ځان ته پوس کولی شي د خپل لګ ذلت ته خلاړ شي کنه خپل ذلت ته دي چې پاشوي دی بیا د خپل ذلت ته غم خادم ور پسې پریخي دی په خپل ذله کې چې کومه ده کرپیو ده لاس هغه گوردنوم نشitli او مولانا پر رحمانوم نشitli هغه سره غم دي چې هغه په خبر کې اخباروالو سره خبره کوله منافذ الرحمن نغی دا خبره وکړه چې زموږ جنوبي اضلاع چې دي نو هغه کې حکومتي رټ بالکل نشته هغه کې په رسمل خان بنو لکی مروت ټانک دا علاقې یاد کړی چې په دې کې دغه نشته دي د دې ټولو خبره د نفس کم دی یو سړی برازي چې د صوبه کې حکومت ته او ډیر زبردست حکومت ته لګ د په ایمان باندې ګوته نه دی خودل پکار لګ الله مزر نظر کول پکار دی لکه دا سچ روان دی په دې دغه کې ګوره غالب منصوره تا د ګیس خبر وکړه د خپل رایلټي خبر وکړه هغه چرته په دې باندې چرته درنه خبر وکړه بعضی داسې مخری دي ابا کالو کې څنګه اپوزیشن څه شو او اپوزیشن چې دغه کې خبر کوم بالکل ټیک وي او چې څوک د اپوزیشن متعلق خبر کوي ته د پاکستان اپوزیشن ته ګوره ک په پارلیمنت کې دنه دی اغا او ک د پارلیمنت نه بار دی اغا دا ټول اپوزیشن چې دینو د صرف دا یو کار دی لکه سرستا چې دوی لګي کیږي دوی وچره پاکستان تحریک انصاف سوکړل پاکستان تحریک انصاف دا ونکړ پاکستان تحریک انصاف هغه ونکړ د پاکستان تحریک انصاف څخه کار دی هغه وروره و پاک حکومت هغه ونکړ دی ونکړ عمران خان آزاد نکړ دوه طریقې چې دي صرف په یو خبره باندې لګیا دي
اپوزیشن چې دی که په پارلیمنت کې دی که د پارلیمنت نه بار دی او که قمپرست دي څومره چې دي هغوی صرف او صرف ټارګټ پی ټی آی دی او د پی ټی آی ټارګټ چې صرف عمران خان دی نه ورسره د قام غم نه اپوزیشن سره د قام غم شته نه پی ټی آی سره د قام غم شته ما سره د قام غم شته ما به سره دا ځل لګیا نه چې یو دې یو دا وزیراله دي مخکې چې زور پسې ما چې پیګلټیو زما دادي دی و د لږه کې کنه وزیراله چرته خپل چونو باسي نور پیر چې دا وزیراله مخکې شمه ته پسې لا کوم ځای کې مخکې شاله مخکې شو ریخایله مخکې شو نو زه دې پر ریخایه کې نه ما پر ریخایه کې زنه ما بس پر ریخایه چې کوم خلک ور کړی دي ریخایه د پر قانون شته وکیل نه پیش کوي هغه بیل ډرامې شروع کړی دي دغه ډرامه باز دی د راد لاړ دي شي چې زه د بجلی حق وروړم زه د ګیس حق وروړم او د قرضې خبره خو موږ د قرضې د خبره خو نور بند ده دغه زه دی وفاقي حکومت ته ما چې بس دی دلته کې دا ګارانټي به موږ له څوک راکوي چې دې وزیر اعلی له زه دا ورکم چې دلته کې په ټیکدارۍ باندې 15% باندې بیل ټیکس لګولې دي دلته کې چې کوم دي د کرپشن بازار ګرم دی بس پیسې دوی دروړه او بیم زرمو ټوله زموزه په بډکو نه اوس خو خبرونو کې زمو څنګه خل نو زمو نیوز کاستر صاحب دا خبرم پکې شامل کړي چې دا څومره شادي حال چې دینو دا غي ډاټا چې دا اخلي او لکه پر هډ چې هغه د خلکو نه دغه کینو اوس په څنګه چې ته بهر ملک ته ځي او لکه او چې کله کې 2000 روپے په کاونټر باندې تل کې پرې دی اسی نو دا قصبه اوس شادي حال ولا چې نه غوي خپل ټیکس ورکوي چې دا چا واده قضیه خپل ټیکس ورکوي دا څنګه یو زمونږ تویب صاحب زمونږ یو ډیر سینیئر صحافي دی د منظورې دی او هغه نن یو اجلاس په صدریاب کې چې کوم دینو ګډ شمیر زمینداران راټول شو هغه د کلونو نه چې کوم دینو د اوبو مسله ده په 2022 کې سیلاب راغلی د ناقې ماقې خرابې شوي دا غي نه پس چې کوم نه تر دې وخته پورې خاص څنګه د چوتي پل جوړ نشو کنه نو د دې زمیندارانو فصلونو ته دومره نقصان ورسېده نو دلته کې موږ د روزګار ته مقیم نه راکې کنه دا کومه صوبه کې چې ګوره د ایریګیشن دا کار خو لکه دا خو راته ټیک کنه نو هغه نه ټیک کیږي ناقې ولی لغتي دا ارسه خراب دي نن یو شمیر خلک او هغه کې د پی ټی آی خلک هم راغون شي چې لکه موږ د چا نه تاسو کو نو بس شته بعضې پوهه خلک شته پکې چې هغوی حق سره ودرېږي حق سره ودرېږي نه بعد نو بس ګوره د پټي ضرورت هم دی نو په کار ده چې دغه شانتي حق سره ودرېدله لبخانه دا دی چې دوی لګي شو د دې خلکو د خپل حکومت نه تاسو کړی نه د حکومت نه بس تاسو کې یا ځان تاسو هم نشي کولی نو دی چې تاسو کې نه سجل بوشي دوی د ملګرو سره دغه شوي دی هغه چې د تاجرانو د سټرایکو په ټوله صوبه کې دا پی ټی آی هغوی سره ودرېدله هغه ورځ چې کوم دی نو په خیبر کې خبره کوم د احتجاج والا مرګري نه دي ښه بله چې پی سي راغوښتی شو ګورنر دا وزیر اعلی سره ودرېده دا پی ټی آی والا هغې سره ودرېدل چې دې صوبې د مفادو خبره کوله که نه شعوري هغوی کې پوهه شته هغوی حق سره ودرېږي او حق دغه دی چې نن د دغه زمیندارانو مسله ده هغوی هم ورسره هغې کې ولاړ دي خو زه هغوی ودرېدله خو نه ته خبره بل اړخ ته بوځې ته ورسره میلاو یې که نه تا کې دغه چل دی چې زه کومه خبره کوم د زمیندارانو نه مسله ورته ته مسله نه ښکاري نو ما خو درته وایي چې د زمیندارانو دونه مهمه مسله چې پاکستان تحریک انصاف ولته خپل ضرورت نو دا یې ورسره رالیله ګوره د زمیندارو مسله وه نو پاکستان تحریک انصاف مرګري په هغې کې شامل وو نو زه خو دا وایم چې د پاکستان تحریک انصاف مرګري پکې شامل وو نو په کار و چې د زمیندار ورته ویل چې راځئ دا ستاسو د پارټۍ حکومت دی چې د وفد په صورت کې د جرګې په صورت کې ورسره لاړ شو د وزیر صاحب له ورشو وزیر اعلی صاحب له ورشو چرته سیکریټري صاحب له ورشو چې ورته ویل چې یاره داسې کار چې دا د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو موږ سره دي او مهرباني وکړئ دا کار موږ ته وکړئ لاړ به هم شي تلیم دي وزیر اعلی هم ټیم اخلي کله به وله ټیم ورکوي خو دا یقین او باور ورکوم چې بیا به هم کار نه کېږي د هغې غټه وجه به دا ړانده دي څه دا په 2022 کې چې سیلاب شوي دي اوبه ورته نشته ناقې خراب دي لختي خراب دي اوبه ترې نه په بل اړخ تللي دي دا د 15 کلیو چې کم دی نو دا یو ډېره لویه دیرینه مسله ده د ډي سي ته هم پته ده او دا د چا سره په هغې کې راځي پته خو ته نه لګي دا 65 سره 65 ضلع سلام دین خان دلته کې چې کم دی نو دا دونه غټه مسله ده چې دلته کې دغه راشي کله ویله روډر مو لګو کله دا مو لګو زه خیران دی ما دغه قوم ته خو ځکه دغه خلک چې کم دی دوی سره خپلو بچو غم شته بچو سره چې کم دی نو هغه څه وایي چې په 15,000 بوجې وړه شي که نه نو پلار به په قطار کې ولاړي دی به وایي چې په 15,000 بوجې وړه شي خو زه به هغې ته ناست یم د هغه پلار ستړو ته نه ګوري د هغه خولو ته نه ګوري د هغه مشکلاتو ته نه ګوري نن دغه پلار سره د بچو غم دی چې دغه خلکو موټ ورکړی دی
دا کوم زما به کسې سرګرده ولیده که نه چې دا پی ټي آی والو هغه عهدیدار پاتې شوي دي چې چې تغییر کو چې نور دغه ټول خلکو چې کوم دی نو ووټ ورکړی دی خو چې بل ورله الیکشن راشي د دې نه به دا خبرې هېرې شي. زه دا وایم چې یاره لکه په کار خو نه ده هغه له خو په کار و چې ګوره اوس یو خبره ده تم مذمت کېده یوې خبرې که نه لکه څه مسلې وشو ته وایې چې زه د دې خبرې مذمت کوم او وزیراعلی وایي چې زه مذمت کوم نو بیا په الف خان او په وزیراعلی کې خو فرق بیا پاتې نه شو که نه په کار خو دا ده چې د هغه په لاس کې یا لکه اوس مثال په طور ته اپیل کې چیرې هوایي فایرنګ مه کوئ نو ستا سره اپیل خوند کوي خو چې ډي پی او صاحب چې دی هغه هم اپیل کوي یا د تاڼۍ سچو هم اپیل کوي هغه سره خو داسې خوند نه کوي هغوی خو په کار دی چې لکه اختیار دی ورسره دا د 400 چوک کې یو نالې دغه شوې دی د چوک کې چې څوک هم ځینو پوزې پټې کړې وي د دې د میاشت نه خو دا اوبه وینم او د کال نه زیاته شوله او په دې 2 پیرې ما رپورټ هم وکړو دې چوک کې خاص فاروق اعظم چوک کې مردان روډ دی دې خوا د تیروجې هم خرڅېږي دې خوا د چولې هم خرڅېږي پیکوړې هم خرڅېږي نالۍ سورې شوې ده په دې کې د چا جامې پلیتې سړه غونډ کندې کپرې ټریفک والا ته مسله او څخه ډډوزې چې کوم دی هغې نه ټایم په ختمېدو یو دوه خبرونه سره شیر کوم دا مهم دي نو بیا به پروګرام دغه کوو یو دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف کومه احتساب کمیټې ده نو هغې کمیټې د خیبر پښتونخوا د اوسني موجوده وخت کې سوشل ویلفیر چې کوم وزیر دی قاسم علي شاه هغه طلب کړی دی دا قاسم علي شاه چې دی نو دی د مخکې د صحت وزیر او د باندې دا تور دی چې د اختیاراتو ناجایز استعمال کړی دی او مبینه توګه باندې کرپشن کړی دی نو هغوی دی راغوښتي دی نو دا یو ښه عمل دی چیرې د دې احتساب کمیټه کې مصدق عباسی او پخوانی گورنر شاپرمان او قاضي انور اډوکیټ هغه شامل دي په دې کې نو هغه به دغه د باندې چې کوم الزامات نو دغه الزاماتو تحقیقات پکې او کتیب شي چیرې دوی دا کوم خبره په دوی باندې کېږي نو آیا دې کې څومره پوره حقیقت دی ځکه چې انکوایری شروع دي د هیلث په مد کې د دوايانو په مد کې د اوزارو په مد کې ډېر لوی کرپشن شوی دی په خیبر پښتونخوا کې بل الف خان یو خبره پکې دام یو خبر نیوز بلم تاسو سره شیر کوم چې په سبا کومې چټیانې د ماشومانو د سکولونو ختمېدې نو هغې کې توصیه شوې ده په 6 جنوري باندې به سکولونه کولاویږي لکه سبا دي بچي خپل سکولونو ته نه سبا خو نه تلل د په یکم باندې وتلل نو د یکم نه هغه نو د 6 تاریخ ته هغه چټیانې ایکسټند شوې او اوس په ماشومان په 6 جنوري باندې سکول ته ځي 5 جنوري چې هغه زما سالګره ده ا دې تور ورځ په 5 جنوري د ګل پورز باندې ان شاء الله کلی کې نو بیا کلی کې به سالګره دغه کو زمانه د دعوت مواد خاصه بل تا د انکوایري دا خبر وکړه زم چې دی له دا رجړ ګارنیل لري ډیر واستل پکار دی یا ټرمپ چې کوم دی د امریکای نه په دې ملک کې ولکه انکوایري د چا کیږي 75 اوسه ثابت شو په زرداری ثابت شو په نواز شریف ثابت شو په خان ثابت انټرنل یو اکسټرنل هغه زره می ذکر نشته دی خو لکه انکوایري د ادارې کس اداره د افسران نظام لیدل دي دی یو بل داسې لارې ورکوي کنه دی په دغه باندې پی تاکي مصیبت د دې چې ته په خبره ځان نه پیې او برډنګې دا د پاکستان تحریک انصاف خپل یو انټرنل احتساب کمیټه جوړ کړل د جماعت څه مقصد هم دغه د کنه د دې زویما چې دوی د دې پارټۍ نوم دي تحریک انصاف دوی انصاف کوي نو رجړ ګرنیل ته هغه میتو سری هغه ته ټرمپ ته هغه ته اوس یو درخواست کولی چې یو ټویټ ورته وکړي چې را د دې احتساب لپاره راشه موږ دومره ایمانداران یو دوی به د یو بل احتساب کوي دوی به چې کم دنو دلته کې په دې باندې انکوایري کیږي دوی به چې کم دنو د صوبې لبا پیدا ور کوي د دې صوبې خو بیړه غرق کړه دا خو زه ډیر برملا یو سریام مې مزه دي خلکو ته وایم چې یو امپیر راته کینوي یو ایمنیر راته کینوي ناغه سره په پروپلی خبرو کو تاسو په فیسبوک باندې پیک نیوز وګوره نو دلته کې کالو کې الف خان دا خبره کوي نو دا داسې نه کوي الف خان چې کومه خبره کوي ما ته دی چې دی صوبه کې چې کم دی مال سوکړل د صحت کارت باندې ورته دومره سوویم دومره سو چې د کرپشن پکې او بازار د مړ هم کړی دي د ژوندوی هم کړی دي د روک هم کړی دي او د ډاکټرانو دی د پاره چې کوم دی دغه کړی دا سافټویر بدلول غواړي سافټویر نه ځاسي خبره دا کومه زویم خو چې زولي هم زویم خالد منصور خو ستادي رکته دا خبره ورکوشي کنه او تا په لګم مالکو چې روان سدي کیږي س چې دلته کې دا ډېر په طریقه دی چې انکوایري شروع شو انکوایري شروع ماته د وایا په 12 کالو کې څومره ډاکټرانې کورون ته ولېږل څومره سیچوګانې کورون ته ولېږل څومره ډسپیانې کورون ته ولېږل د څومره نرسانو نه طبي شوله ویلېږل په صحت کارت کې څومره غبه نه شو د ډاکټرانو چې کم دی نو دا د خپل دغه دپاره سونې کې چړیا وه د چا خلاف دی وزیر اعلی محمود خان پرویز خټک
انکوایري وکړله دا سونامي ټري د بلین د دې وکړه په بیا ټکي د لوی کرپشن شو د هغې دې راته ووایي په ملم جبه دې راته ووایي نو پسې کړي دي وخت سر ته رسي انشاءالله خبرې ډېرې زیاتې دي دا بس پروګرام ختم که باقي سره لاس لګي نه څه زیاتې کوي په دې خو د سره مې لګي نه خو ګران اردونکو دغه شعر وایم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي دا مې د خالد منصور زپاروي خالد منصوره د حق ملګرتیا وکړه ډېره مننه انشاءالله خو ژوند سبا به 2 غنټې خپل پروګرام کې بیا به نیوز راونډ کې هم راځي انشاءالله ډېر زیاته مننه لبخان شکو د ګران اردونکو زموږ نننی نیوز راونډ پروګرام چې تاسو واورېدو د پروګرام په اخره کې د لبخان یو خبر وکړه نو ما چې دې بند کې نو زه په بیا خبر وکم تو پتلو کې صرف دا یو خبر در سره کوم چې واقعي ده په ایر انډکس کې په سالمه دنیا کې په خبر چې نو دا په 1 نمبر باندې دی په سالمه دنیا کې د ټول نه زیاته الوده ابو هوا چې دا د خبر ده او د بدمرغۍ خبر پکې ده چې بلین ټری سونامي چې دا نام په دې صوبه کې ده الیکشن په سوچ کو چې دا ولې داسې ده چې دلته کې پربونو د اونو یو پروجیکټ هم شروع دی او ورسره د اربونو په تعداد باندې او بل طرف ته د ټول نه زیاته ابو هوا چې دا عموم زموږ د صوبې زموږ د سرخار ده خپل قربا خالد منصور له اجازه ورکړل وی الله پامان